الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلم على المسلم ست يسلمه إذا لقيه ويشمته إذا عطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك محترم و مسلمانان ورونو دا ټول مسلمانان رونه دي قرآن مجید کی اللہ جل شانہ فرمائلی دی انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم دا مومنان پخبل مینس کی رونه دی او دیتا دا کلمی او دا مسلمانی رور ولی ویلے کیگی یو هغه رونی چې د مور پلار نه پیدای هغه نسبی رونه وي او د ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې رورولي دا نسبی رورولي نه ده بلکې دا اسلامی رورولي ده د کلمې په بنیاد باندې ټول مسلمانان په خپل منځ کې رونه دي او د اسلام تعلیمات دغدی د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعلیمات ممتدا دي چې مونږ به د خپل ورونو د حیا د عزت د مال داغه لحاظ او حفاظت کو او د دې خیر خوایي به کو هر مسلمان به د بل مسلمان خیر خوایي کوي هر مسلمان به د بل مسلمان سره محبت کوي عزت او احترام به کوي او د یو مسلمان سره به حسد نه کوي دشمنی به نه کوي بغض به نه کوي دغه مسلمان په سر باندې به چغلی نه کوي د دې مسلمان بد به نه بیانوي سپکاوی به نه کوي د دغه خبرو او د دا قسم معاشري د جوړولو د پاره چې پاغي کې رورولي وي بایچاره وي
هغې کې د یو بل سره محبت وي، مینه وي، هغې کې د یو بل سره دشمني نه وي، په یو بل باندې الزام او بهتان تراشي نه وي. د داسې معاشرې دپاره الله جل شانه او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته تعلیمات راکړي دي. که د نبی علیه الصلاة والسلام په تعلیماتو باندې او هغه سیرت باندې چې کوم د نبی علیه السلام دی مونږ اوچلیدو، نو معاشره به جنت نظیر شي، مثال به داسې لکه جنت. د یو بل سره به محبت وي. مونږ که د صحابه کرامو په ژوند باندې نظر واچو، نو صحابه کرام د یو بل نه په خاندانونو کې جداو. لکه د مکې مکرمې خلک مدینې منورې ته لاړ، نو د مکې مکرمې خلک د بیلې قبیلې او د بیل خاندان نه و، بلکې په دغه خاندان کې بیا واړه واړه خاندانونه نورو. او د مدینې منورې خلک هغه د جدا خاندان سره تعلق لرو، د مختلفو خاندانونو سره تعلق لرو. بیا په صحابه کرامو کې داسې خلک مو چې هغه د بل وطن نه مسافر راغلي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنه د کوم ملک او د کومې دنیا نه راغلی، او صہیب رومی رضی الله تعالی عنه د روم نه راغلی دی، او سلمان فارسی رضی الله تعالی عنه د فارس نه ایران نه راغلی دی، او داسې نور صحابه کرام هم دي. خدا مثال په طور غټ غټ چې د لرې لرې ملکونو نه د لرې لرې دنیا نه راغلي. خو که د هغې تاریخ ګوري، نو که د مدینې منورې اوسېدونکی صحابي دی، او که د مکې مکرمې، او که د روم دی، او که د فارس دی، که د هغې اصل ژبه عربي ده، او که هغې اصل ژبه عجمي ده، د عربۍ نه علاوه ده، نو د یو بل سره هغه مینه، محبت، اخلاص، اگر ورولي دومره انتهایی پخه ده، څوک فرق نشي کولی چې دا د یوې موره پیدا خلک دی، که نه دا جدا جدا خلک دی. تر دې چې رسول الله مبارک مدینې منورې ته هجرت وکړو، صحابه کرامو هجرت وکړو، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هغې په منځ کې بایچاره وکړه، ورورولي جوړه کړه، اخوت یې جوړ کړ، او هغې ته باقاعده په تاریخ کې مواخات نوم ورکړی شوی دی، بایچاره، ورورولي. یو مهاجر صحابي چې هغه د مکې مکرمې نه هجرت کړی او خپل مال حال خپلوان دا ټولې پریښي، وطن کور کلی، او بل انصاري صحابي چې کوم د مدینې منورې اوسېدونکي خلکو، نو هغه صحابو ته انصار ویلی کېږي. مکې مکرمې نه چې تلي هغې ته مهاجر ویلی کېږي. نبی علیہ الصلاة والسلام یو مهاجر د بل انصاری صحابي سره ورور کړ، د دوو منځ کې ورورولي راوسته، خو یو به مهاجرو او یو به د مدینې منورې اوسېدونکي صحابه چې هغې ته انصار ویلی کېږي. نو هغې دومره قرباني وکړه، دا ورورولي دومره یو بل سره پخه کړه چې صحابه خپل مالونه راواغستل او د هغې سره یې نیم کړل، خپل جیدادونه راواغستل او د هغې سره یې نیم کړل. تر دې دومره قرباني وکړه چې بعضې صحابه هغوی هغه خپل رور ته دا پیشکشي وکړه چې زما دوه ښځې دي، دې کې به زه یو طلاقه کم، او چې عدت یې پوره شي هغه ته په نکاح واله.
دې ته که سوچو کې نو دا ډېره لویه عظیمه خبره ده. داسې په خولې ویل خو ډېر آسان دي چې ما وویې تاسو واورېدل، خو که د دې په حقیقت نظر وکړي نو دا اقدام کول، دا خبره کول مشکل دي. نو پاتې لا دا چې دا اقدام څوک کوي، دا د صحابو مقام دی، دا زما او ستا مقام نشي جوړېدی. په بعضې خبرو کې مونږ نه د نبي علیه السلام پوره په سیرت عمل کولی شو، د هغه د شان مناسب، نه مونږ د صحابو په شان کېدی شو، د هغې په شان عمل کولی شو. خبره مې منځ کې راځي یاده، وی یو سړي خبره کوله د صحابه کرامو او د نبی علیه السلام د دې محبت او د مینې خبرې خپل منځ کې لګیاو کسانو کوله چې صحابه دا قربانۍ د دین دپاره ورکړي او د نبی علیه السلام سره دومره محبت او داسې او داسې. نو یو سړي ووی چې یاره کاش زه په دغه وخت کې وې نو ما به ډېره زیاته قرباني د نبی علیه السلام دپاره ورکړې وې. چا ورته وی چې د خدای بنده دغه مقام د صحابه و، که ته وې نو ته خو اول یې نه اوسې، خو دغه مقام او د دغې خبرې او د دغې قربانۍ دپاره چناو او انتخاب الله پخوا نه کړی دی، قرآن مجید کې نه دی، تورات او انجیل کې کړی. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. د صحابه صفاتونه پکې کړي دي آیت مبارک کې. کافرانو مقابله کې محکم کلک مضبوط سخت او خپل منځ کې د یو بل سره مینه کوونکي رحماء بینهم، خپل منځ کې په یو بل باندې نرمی او رحم او شفقت کوونکي دي. د هغې په مخونو کې به ته د عباداتو او د سجدو علامات او نورانیت ویني، او بیا وی دا خبره اوس نه ده. ذلک مثلهم فی التورات، دا په تورات او انجیل کې د پخوانه گویا الله انتخاب او چناو کړی د صحابه کرامو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د مجلس او د صحبت او د ملګرتیا دپاره. نو سړي دا تمنا وکړه کاش زه وې، ښه تمنا وه، خو بعضې تمنا نشي کېدی چې هغه دې حاصله شي. زه یم زه د پاکستان باچا شم، دا نشي کېدی، دا تمنا زما سې خوشي ده. نن په شرمونو شرموم د پاکستان باچا کېږم. پاکستان باچا خو چې کوم دی نو نن باچا یو سبا یې غریب د تخت نه راوغورځوي، په شرمونو یې وشرم. نو بعضې تمنا به نه کوي، هغه ستا او زما د حیثیت مطابق نه وي. د هغه نیکه تمنا وه، اوده شو، خوب ویني چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په موټر کې سور دی او په چړایي باندې دا موټر خیږي. بعضې خوبونه دې ته رحماني خوبونه وایي. په موټر په چړایي باندې خیږي، بریک فیل شو، په شا را روان شو، موټر په شا را روان شو. نو دا سړی وایي زه دې خوا منډه کړم، دې خوا چې ګټه وګورم چې دې ټیر ته کېدم، چې دا موټر په شا نه راځي، ګټه ګورم. وی چې مې کتل یو صحابي را روان دی، وی هغه چې څنګه ولیدل چې موټر په شا را روان دی، زر یې را منډه کړه او دې ټیر ته خپل سر کېښوده. ټول وایه سبحان الله. وی ما او زه راویښ شوم، وی چې راویښ شوم ما چې توبه د خدای توبه. د صحابو قربانو ته مونږ نشو رسېدی، هغه دې ته نه ګوري زه به مړ شم، دا موټر به زما په سر راوخیږي، هغه دې ته ګوري چې رسول الله مبارک بچ شي. د هغې بیله مینه وه، د هغې بیل محبت و. نو د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره محبت و، خو د نبی علیه الصلاۃ والسلام د صحابو په خپل منځ کې هم یو زبردست مینه، یو زبردست محبت، یو بل سره انتهایی اخلاص، د حد نه سیوا، د حد نه سیوا. یو صحابي سره د خپلو ملګرو د یو ظالم بادشاہ په قید کې راغی.
هغه بعد خبره اوږده دغه نه کوم چې په قید کې راغې نو بادشاہ او تاخیر یو خبره وکړه یو کار وکړه ته خو په هیڅ دباو باندې ما کا دباو نه کړي خدا سے وکړه چې زما دا تندې خپل کا مې تا پرېدم هغه یوازې ما به پرېدې که زما ټول ملګري به پرېدې که ټول ملګري مې پرېدې نو ټیک ده خو که زما د پرېښودو نو ستا تندې د ځان دپاره نه ښکلو مړ مې که شهید بشه خو که ملګري راله پرېدې بیا ټیک د ستا تندې ښکلو هغه یې ملګري بندله پرېږدم د پخوانو خلکو کې په کافرانو کې هم دوکه نه وه نو تندی وله ښکل کړ بادشاه له تندی ښکل کړ ټول ملګري وره پرېښودل دا خبره مدینې منورې ته د هغوی د راتلو نه مخکې راورسېده نو چې کله مدینې منورې ته هغې را نږدې شو نو عمر فاروق زمانه ده رضی الله تعالی هغه اعلان وکوي ټول خلک د مدینې منورې نه بار استقبال ته وځئ او د دې صحابي هر یو کس به د دې صحابي تندی ښکلی شي د ټولو صحابو د هغه تندی ښکل کړ هغه د خپل ځان دپاره دا قرباني نه وه ورکړې چې د کافر تندی ښکل او د ملګرو دپاره که ملګري مې پرېږدې خو ټیک نو د داسې خوږې معاشرې جوړولو دپاره د مینې نه ډکې معاشرې جوړولو دپاره د خوږې بایچارې او د ورورولۍ او د اخوت د جوړولو دپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته تعلیم را کړی دی فرمایلی دي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې شپږ حقونه دي للمسلم علی المسلم ست د یو مسلمان د بل مسلمان باندې شپږ حقونه دي اولنی حق دا دی چې کله ورسره ملاقات وکړي نو دی د سلام اچوي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته قرآن شریف کې الله موږ ته د دې تعلیم را کړی واذا حییتم بتحیة فحیوا باحسنها او ردوها کله تاسو باندې څوک سلام واچوي نو د هغې نه ښکلی جواب ورته ورکوي او یا ورته د هغه الفاظ ور واپس یو سړي ووایي السلام علیکم نو ته ورله جواب ورکوه وعلیکم السلام ورحمت الله که هغه ووایي السلام علیکم ورحمت الله ته ورله د هغې نه ښه جواب ورکوه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته او یا هغه ووایي السلام علیکم ته ورته وعلیکم السلام ووایه دا یغه چې د هغه کوم الفاظ و هغه دې ور واپس کړل خو که یو لفظ دې ورسره سیوا که یو ټکی دې ورسره سیوا که دا به زیاته ښه خبرې دا سلام د دې مقصد څه دی دا السلام دا دعا ده دا السلام علیکم معنا دا ده چې پتا دې سلامتی ای ته دې زما د هر قسم ضرر نه محفوظ او بچی نو هغه وی وعلیکم السلام او پتا دې هم زما د طرف نه سلامتیا وي او ته دې زما د ضرر نه او زما د تکلیف نه او د نقصان رسولو نه بچي انسان کې د خیر ماده ډیره ده خو د شر ماده هم پکې شته ځکه کله غوسه شي نو چې غوسه شي نو بیا عقل کار نه کوي کومه پورې چې انسان غوسه نه وي نو د عقل په ځای دی ښه فیصله کوي چې غوسه شي جذباتو کې راشي نو عقل باندې پرده راشي لږ ساعت دپاره نو یو داسې کار وکړي چې د عمر دپاره به بیا ستومانوي نو د خیر ماده انسان کې ډیره ده دی همیشه د خیر کارونه کوي خو کله کله د شر کارونه کوي کله ته نقصان کیږي نو په لومبي ملاقات باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې شر د ختمېدو او د خیر یو بل ته د رسولو په لومبي ملاقات
یسلم اذا لقیه. کله چې ور سره یو مسلمان د بل سره ملاقات کوي نو سلام دی واچي. نو د سلام کې دا معنا شو چې زما د طرف نه څومره خیرونه دي د تا ته ضرورت شي، او زما د طرف نه چې څومره بې خیرۍ دي شرونه دي ته د هغې نه بچ شي. هغه ته جواب وکړي. او یا دا السلام دا د الله په نومونو کې یو نوم دی، د الله په نومونو کې نوم دی. نو چې د الله په نومونو کې نوم دی نو د دې معنا بیا دا شوه السلام علیکم. الله هغه ذات چې د هغه نوم په نومونو کې یو دا سلام دی، د هغه ملګرتیا، د هغه نصرت، د هغه تعاون، د هغه رحمتونه او مهربانۍ د ستا سره ملګري ادي پتا باندې وي. نو جواب ورکوونکی هم دقه ووایي چې الله دې ستا ملګری، د الله خیرونه او د الله رحمتونه او د الله سلامتیاګانې دا دې پتا باندې وي. د دې سلام برکت دا دی چې کله یو مسلمان بل مسلمان باندې سلام واچي نو د دغه چا باندې سلام اچولې داغه په زړه کې لږ غوندې که داغه په زړه کې کینه وي، بغض وي، بدنیتي وي، هلکه کمه شي. دا د فطرت د انسان داسې دی چې دا به خامخا داسې کېږي، خامخا به داسې کېږي. د دې السلام علیکم دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنت داسې عمل دی چې د دې په برکت باندې به داغه د زړه نه هغه حسد ا دشمنی ابه لږه شانتي کمه شي. ځکه ضرور به هغه دا خبره کوي وعلیکم السلام. او دا قانون دی د خدای پاک چې یو سړی بل د پاره دعا غواړي هغه الله قبلې خامخا، ځان د پاره هم قبلې، ځان د پاره دعا غواړي دام الله قبلې، داسې نه چې نه قبلې. خو کله کله د دې دعا په بدله کې الله جل شانه د مسلمان ته بل څه ورکړي، مصیبت ته لرکي یا ورله آخرت ته وساتي. دا دعا دی دلته غواړي هغه څیز میلاو نشي کوم چې دی غواړي. نو دی وایي زما دعا قبوله نه شوه، دا کېدی نشي. الله دعا قبلی یجیب دعوت الداعی اذا دعان. قرآن شریف کې الله وایي ما نه چې څوک دعا غواړي نو زه د هغه دعا قبلوم. الله نږدې دی، قریب دی. اذا سألك عبادي عني فإني قریب. زما بندگان که تپوس کوي زما متنزو ته قریب ما، نحن اقرب الیه من حبل الورید. الله فرمای مونږه د دې مړی د رګونو نه تاسو ته زیات نږدې یو، ډېر درته نږدې یو. نو الله اوري هم، الله ویني هم، الله قبلی، دعا هم قبلی. خو ستا دعا به کله، زما دعا به کله داسې وي چې به زما او ستا د حیثیت نه اوچته دعایي. ما او تعالی به هغه دعا کول نه وي پکار. نو د هغې بدل کې الله جل شانه ولګي د مسلمان باندې یو مصیبت راتلونکی، یو تکلیف راتلونکی، یو آفت نازلېدونکی. نو هغه مصیبت او آفت ته الله لري کی. دا دغه دعا نه زیات قیمتي خبره. ځکه الله هر کار کې حکمت ته موږ نه پوهیږو. او کله داسې وشي چې مصیبت هم در نه لر نه کی، دا چې څه غواړې هغه هم در نه کی، خو دغه دعا ستا د آخرت دپاره وساتي. نو ستا په عملنامه کې قسمه قسم اعمالو ثوابونه ولیکلی شي. نو د قیامت په ورځ فرمایي چې کله دې سړي ته دا خپله عملنامه میلاو شي نو دی به پکې ګوري خدای دا خو زما عملنامه نه ده،
دې کې خو عمره لیکلې ده، دې کې خو حج لیکلې ده، دې کې خو صدقه لیکلې ده، زکاتونه پکې لیکلې دي مثلا. یعنی هغه اعمال چې دې سړی نه یې کړي، نو دې به الله ته وایي خدایا په غلطۍ سره ماته د بل چا عمل نامه راغلی ده، دا خو زمانه ده. دې کې خو حج لیکلی، ما خو حج نه دی کړی. دې کې خو عمره لیکلی، ما خو نه ده کړی. دې کې خو صدقات او زکاتون او صدا لیکلی. الله جل شانه به ورته فرمایي چې بنده دا د غلطۍ دربار نه دی چې دې کې غلطي کیږي. دې کې به هم تا ته ستا عمل نامه میلاوي. خدا کم اعمال چې په دې کې لیکلي دي تا دنیا کې دعاګانې غوښتې وې، ما درله هغه دعاګانې نه وې قبولې کړي. تا چې څه غوښتل هغه مې نه و درکړي، د هغې بدل کې مې درله دا عمرې او حجونه او زکاتونه او دا لیکلي. دی به ارمان وکړي، افسوس به وکړي کاش چې دنیا کې زما یوه دعا نه وې قبول، خو چې هغه ټولې راله الله آخرت ته ساتلی وې او نن عملنامه کې زما هغه ټول اجرونه او ثوابونه لیکلی. نو خدای دعا قبلوي او بیا بل دپاره، نو د بل دپاره قبلوي او د بل دپاره خامخا قبلوي. نو دا السلام علیکم دا دعا شوه، پتا دی سلامتی آئی زما دا طرف نا، زما دا هر شر نا دی تا محفوظی. دا دی سلام ابتدا دا حضرت آدم علیہ السلام نشوی دا. زمونگا پا دین محمدی کی مستقل سنت دا نبی علیہ السلام اپ اخبر زیدی، خو ابتدا دا سلام د حضرت آدم علیہ السلام نشوی. نو گویا دا بوایو چې دا سلام د آدم علیہ السلام سنت دی. الله چې آدم علیہ السلام پیدا ک، بدن مبارک ول خکل خسته جوړ ک، روح او سای پکې واچولا، بی بی ورته پیدا کړه، جنت ته داخل ک. اغازان له تفصیلی واقعات دي. جنت ته داخل ک، فرشتي ور سره دي، ځکه چې څوک نوې یو ځای ته راشي نو هغه لاره کوڅه خو ته نه معلومه کنه، د چا حجرې ته لاړ شي، د چا بیټک د کور ته لاړ شي، د چا کلي ته لاړ شي، نو په کلی کې بیا غزه لارا کوسا کور معلومول، بیا حجرې ته لاړې پاغي کې د ناشته پاسته کمره، د خوراک سکاک، دا اودس ماتولو زه دا خو نه معلوم سړی معلومات وکي. او بیا جنت ته الله دې مونږ ته نصیب کی. خدای درهم معاملو کې مونږ سره غنه د عمل په تقاضا کې شي مشکل ده، نو ډیره مشکل ده. دغه مونږ عمل کم دی، اکه سوکو نو هغه است په حسدونو ختم کو، په بغضونو یې ختم کو، په بدنیتو باندې ختم کو، عملو کو ډیر شي عملو کو، بیا برباد کو. نو بربادول نه دی په دا عمل سمبالول پکار دی. څنګه چې روپۍ منګه په بټوا کې ګدو، په صندوق کې ګدو، په بانک کې ګدو ساتوي چې څوک را نقلانه کی، نو د روپو نه زیات قیمتي عمل لخوا یو سبحان الله دا د دنیا و ما فيها نه بهتر دی. یو الحمدلله، یو لا اله الا الله، څومره اجرونه او ثوابونه لري. نو آدم علیہ السلام فرشتي ور سره دي، جنت کې ورله چکر ورکوي چې دا سړی بلد شي بیا به پکې ګرځي ځان له. نو د فرشتو یو جماعت یو ټولګه ناستو، نورې فرشتي. نو دا فرشتي آدم علیہ السلام ته فرمایي چې ورشه په دوی باندې سلام واچوه. وی سلام څنګه وی دا سی واچي السلام علیکم ورحمت الله، دا سلام په واچو. آدم علیہ السلام ورغه پاغي سلام واچو، السلام علیکم ورحمت الله. هغه ورته جواب کی وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ابتدائی اوشو د حضرت آدم علیہ السلام نه په کوم ځای کې؟ په جنت کې. جنتی ټکی دی،
جنتی لفظ دی، جنتی دعا ده. دا غینه یو سلسله شروع شو. سلسله هر پیغمبر سنت او بیا راغله جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته مستقل طور باندې د سلام تعلیم ورک، په خپل عمل ورته ثابت کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام به لارا کوسه کې کوم ځای کې چا سره ملاقات کېده نبی علیہ السلام به سلام پیوي، سلام به چو. او نبی علیہ السلام باندې څوک په سلام اچولو کې مخکې شوي نه دي. من خو په انتظار یو دا سړی به ما سلام اچوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو صحابي فرمایي وای ما وی چې یاره نن خو به زه په نبی علیہ السلام په دې سلام اچولو کې مخکې کېږم. وی چې مونږ یو بل ته مخامخ یو چې ما خوله جوړوله سلام ته نبی علیہ السلام بیا ویلو چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رسول الله مبارک ناشنا اخلاق، ناشنا کردار. نو په خپل عمل باندې په ژوند کې دا ثابته کړي خلکو ته چې سلام به اچو، او تعلیم صحابه کرامو ته ورکړي. د هجرت زمانہ راغله او د مدینه مکه مکرمه ورځې تیرې شوې. 14 کال رسول الله مبارک مکه مکرمه کې وخت تیر کړ. د الله په حکم مدینه منوره ته هجرت وکړ. نو چې کله مدینه منوره ته تشریف یوړو نو الته کې با د يهوديانو په یو بل سلام اچو. نو چې سار ټیم کې به ملاو شنو انعم صباحا، ما خام با ملاو شو انعم مساء، انعم مساء. سار دی خشا ما خام دی خشا، سار دی خشا ما خام دی خشا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته وی دا الفاظ بتاسو نه استعمالوي، دا خلاف سنت الفاظ دی. تاسو بخپل سلام وای السلام علیکم ورحمت الله. که سار ملاویږي، که غرمه ملاویږي، که ماسپخین ملاویږي، که ماخام او که ماسختن ملاویږي، خطبه وی السلام علیکم السلام علیکم. سلام عام کا. که خپل رورولي د مسلمانۍ د یو بل سره مضبوطول غواړي نو رسول الله مبارک فرمایي سلام افشو السلام، سلام عام کوي. هر پیجنګلو نه پیجنګلو باندې سلام اچو. مونږ یو کمزوري ده، ناشنا سړی باندې سلام نه اچو، اشنا باندې اچو نه. دا خو پکې نشته. ناشنا باندې د ټولو نه زیات حق ده چې سلام په واجب. اشنا خو اسم ستا اشنا دې ستا ملګری دې ستا پیجنګلو دې. نو انعم صباحا نن صحابه کرام منې کړل. هغه ټکي مونږ راوستل اردو ته او انګریزۍ ته. هغه د یهودیانو هغه ټکي د هغوی د سلام هغه طریقه د هر وخت دپاره بیل بیل سلام دی. انعم صباحا او انعم مساء، انعم لیلا. دا ټکي د عربی دی. نو خلق راوستل صبح بخیر شب بخیر تا، صبح بخیر شب بخیر. دا امت الفاظ دی خو اردو ته رااله. انګریزانو راوستل انګریزۍ ته ګډ مارننګ اور گڈ ایوننگ، گڈ نائٹ، گڈ نون، گڈ آفٹرنون. سار دی خشا، ماسپخین دی خشا، غرمه دی خشا، مازیګر دی خشا، ماښام دی خشا. داسې دا خو نه دواله، داسې خو نه ده چې خدای دې درله ښه کړي. او مونږ باقاعده دا ټکي استعمالو، مونږ مسلمانان یې استعمالو. ځکه انګریزۍ باندې خو مونږ ډېر فخر کوو. مونږ خو قابلیت دې زمانه کې دې ته وایو چې چاله ښه انګریزي ورځي، حالانکه دا خو قابلیت نه دی.
انګریزي خو یو انپړ سړی هم زده کولی شي، ژبه ده، ژبه هر سړی زده کولی شي. انګریزانو سره یو لږ وخت تېر که انګریزي به زده کې، عربیانو سره لږ وخت تېر که عربي به زده کې، فارسي وانانو سره لږ وخت تېر که فارسي به زده کې. قابلیت دې ته نه وایي سړي له ښه انګریزي ورځي، سړي له ښه فارسي ورځي، دې ته قابلیت نه وایي، دا ژبه ده. او ژبه هر څوک زده کولی شي، هر څوک ژبه زده کولی شي. نن یو سړي تقریر کو، نو ټولې د انګریزۍ الفاظ استعمالول. نو ما چا نه وروستو تپوس وکړ، د ده په دې تقریر تاسو پوه شوئ؟ ما ته پته ده چې نه یې پې پوه شوي، یو ټکي باندې هم نه یې پوه شوي، خو هسې مختصر خوځو لکه د خارو د بچي نور خو پې پوهېدی نه. ولی دا چل منگا ولی کو منگ تا فخر دے پا انگریزی بانچه انگریزی مالا رازی. یا دا خدای بنده عربی زده که دا جنت جبه دا، دا قبر جبه دا، دا قرآن جبه دا، دا حدیث جبه دا، دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم جبه دا. انگریزی و پختو و اردو و انکو دا عرص بدی دا قبر دا زنکدن بوریوی بیا بختم، پا زنکدن که بیا تا عربی وی، قبر که بیا عربی وی. نو هغه ټکي مونږ راوستل انګریزۍ ته، خپل ټکي مو رانوستل، ځکه زمونږ لفظ د سلام دا به هر څنګه په کتې په انګلیش کې وی نو هم با السلام علیکم وی، او کتې په فارسۍ کې وی، او کتې په پښتو کې وی، او کتې په اردو کې وی، خو السلام علیکم به وی. هلته انعم صباحا او انعم مساء د یهودیانو طریقه وه. نو اوس یهودیان او انګریزان ټول لګیا دي هغې ګوډ مارنینګ او ګوډ ایونینګ دا استعمالی. نو مونږ که په ژبه نه وایو نو یو بل ته په میسیجونو کې لیکو ګوډ مارنینګ، ګوډ مارنینګ، ګوډ نایټ، ګوډ ایونینګ. ټول هم ځان مات ګوډ که، ځان هم ټول مات ګوډ که. هلکه ښکلی لفظ تا سره شته، هغه د یو وخت سره تړلی نه دی. ګوډ مارنینګ خو دې د یو وخت سره وتړلی شو، او ګوډ نایټ خو دې د یو وخت سره وتړلی شو. نو که دا نور په تندي ودرېدو دې وخت کې به بیا څه شی وی؟ ګوډ نون به وی که ګوډ افټرنون به وی؟ دا خو نه نون دی نه افټرنون دی. دې لپاره به بیا کوم لفظ استعمال، او چې سبا خېږي دغه وخت کې به بیا څه وی؟ اخو ګوډ نایټ، نایټ په ختمېدو ده، مارنینګ لا شروع شوی دی، اوس به څه کوې؟ سلام داسې قیمتي لفظ دی چې هغه ستا د هر وخت ملاقات دپاره دی، هر وخت ملاقات دپاره. د دې وجې نه صحابه کرامو ته نبي علیه السلام دا به نه وایي، د یهودو دا ټکي به نه استعمالوي. دا د یهودو سره مشابهت دی، من تشبه بقوم فهو منهم. چا د کوم قوم سره مشابهت دنیا کې د هغې په اعمالو کې، د هغې په لباس کې، د هغې په وضع قطع کې، په دنیا کې دا مشابهت اختیار که آخرت کې به ورسره ملګري. موږ فخر کوو په دې خبره باندې. د دې وجه نه زه چې چاته میسج کوم نو مخکې پکې غټ سلام ولیکم، لاندې ورسره نه ګوډ مارنینګ لیکم او نه ګوډ نایټ لیکم. او بیاناتو کې د دې وجه نه دا خبره کوم چې د خلکو اصلاح وشي. ګناه کې مبتلا یو مونږه، ګناه کې د ګوډ مارنینګ مو وایي مونږ په دې ګناهګاري وګورئ. دا سوچ ونه کېږي چې دا خو ما دا خو هسې نه نه هسې نه، خیر پکې نشته. نبي علیه السلام وایي مې وایه، او چې پیغمبر علیه السلام مونږ د څه نه منې کوي مونږ یې کوو نو دا به ښه کوو. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. کومه خبره چې رسول الله مبارک تا ته وایي وکړه، او د کومې نه چې دې منې کوي د هغې نه منې شه، مه کوه، نقصاني ده. نو ما تاسو ته ابتدا کې عرض وکړو چې رسول الله مبارک فرمایلی دي شپږ حقونه د یو مسلمان په بل مسلمان باندې دي. هغې کې اولنی حق دا دی چې کله ورسره دی ملاقات د یو مسلمان سره کوي
نو دې سلام وي السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته، وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمت الله، وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. دا الفاظ دی یو بل ته وای، دړنه به کینوزی، بغض به وزي، دشمنی به وزي، ورورولي به عامه کیږي. دا څو خبرې د سلام متعلق ان شاء الله نور خبرې با دغه حدیث هغه بیا زندگی آئندہ جمعوں کی کہ اللہ دی منگو تاسو عمل نصیب کی. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته.